أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. د شعیب علیہ السلام واقعا قال الملأ الذين غټانو دا خلقنا چې تکبر کو د قوم دا غنا ورته خامخ او باسمون تعالی را شعیب وا کسان چې ایمان وروړل ستاسو سره کلو خپلنا او لتعودن فی ملتنا او دی ډیر بیا د وځکو چې دی به یا شعیب او لتعودن فی ملتنا. عود ستویل کیږي رجوع حالت اصلی ته، عود ویل کیږي رجوع حالت اصلی ته. نو دې کې تجرید دی، معنی سره تجرید دې ته وایي چې دو معنی یو واخلي بل پرېږدي. تجرید څه ته وایي؟ چې دو معنی یو واخلي بل پرېږدي. نو عود ویل کیږي رجوع الى هغه حالت اصلي ته. نو دې کې تجرید دی، تجرید وایي چې دو معنی یو واخلي بل پرېږدي. نو مطلب سره او لتعودن فی ملتنا، ہمارا دین قبول کرنا پڑے گا، ہمارا دین قبول کرنا. ځکه چې عود حالت اصلي ته وایي، رجوع حالت اصلي ته. نو بیا مطلب دی چې د مخکینو مسلمان د دې په دین باندې نو داسې خو نه ده، نبیان خو داسې نه. نو معنی دا ده چې ہمارا دین قبول کرنا پڑے گا. یا لتعودن معنی ده لتدخلن. لتدخلن یا پکې تغلیب دے د نور مومنانو په شکل، یا تغلیب دے د نور مومنانو په شکل، او یا فی زعمهم د دې ګمان دا چې د مخکې غلو. نو مطلب دا چې د زمون په دین باندې فی زعمهم د دې ګمان. نو یا لتدخلن یا تغلیب دے د نور مومنانو په شکل، او یا فی زعمهم د دې په خیال. قالوا یا اولو کننا کارین، اگر کومه بد ګڼو دی لرا. اولو کننا کارهین، انکار د وقوع ده چې دا کار نه کیږي. انکار د وقوع چې دا کار نه کیږي.
انکار واقع مطلب دی چې کړی وي نو مطلب دا چې جبر شوی دی په دې باندې، یا اولو کنا کې نسبت لکه د دې نه مراد دغه نور ملګري دي. قد افترینا علی الله کذبا، په دا وخت کې موږ وتړو په الله باندې دروغ، که موږ واپس شو په ملت ستاسو کې بس د هغې نه چې خلاص کړي موږ الله رب العالمین د هغې نه. وما یکون لنا څه دي زموږ دپاره نعود فیها مشاکلت دی، الا ان یشاء الله مگر کله دا چې د الله چې رب زموږ دی ځای کړی دی هر شی په علم کې، په دې الله باندې موږ ځان سپارلی. ربنا ای رب زموږه فیصله وکړي په منځ زموږ په منځ د قوم زموږ په حق سره، او یقینا ته غوره فیصله کوونکې. او یا کسانو چې کافرانو غټانو د قوم د هغه نه که تاسو تابعداري وکړو د شعیب، انکم اذا لخاسرون، تاسو به تاوانیان. نو ونیسل هغوی لره زلزلې، نو شو په کورونو خپلو کې جاثمین سر په چپه. او هغه کسان چې دروغ کړی شعیب علیه السلام یا نسبت دروغ کړی شعیب علیه السلام ته، کأن لم یغنوا فیها، نو هلکو کأن لم یغنوا فیها، هلکو کأن لم یغنوا فیها. هلكوا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. او هغه خلک چې دروغ جن کړی وو شعیب علیه السلام یا نسبت د دروغ کوو شعیب علیه السلام ته، یقینا دي تاوانیان دي. کله تعبیر د مسند الیه په موصول سره هم کیږي، لکه الذین کذبوا شعیبا، نو کله تعبیر د مسند الیه په موصول سره هم کیږي. فتولى عنهم واپس دین وقالوا یا قوم زما قوم لقد ابلغتکم، یقینا رسول لما تاسو ته رسالات پیغامات در خپل او نصیحت مې کړی تاسو ته بکیف اسا، نو څنګه افسوس وکړم په قوم کافر باندې. وما ارسلنا وما ارسلنا في قرية من نبي الا اخذنا على، فمخکینی تباشدو قومونو باندې تبصره کوي او موجوده خلکو ته تنبیه ورکوي. مولانا آزاد دا د دې آیت دا حاصل بیان کړی دی چې مخکینی تباشدو قومونو ته مخکینی تباشدو قومونو باندې تبصره اور موجودہ قوموں تا تنبیہ. پہلے تباشدہ اقوام پر تبصرہ اور موجودہ قوموں کو تنبیہ، اور دا التفات دے بسوئی اہل مکہ. وما ارسلنا من رسول پکی اوکلی کی هیڅ یو نبی مگر چې کله براغې نو بیا به ونه منله الا اخذنا علی، مگر مونږ بونی سال لارې په عذاب سره، په سختو سره، په ضرر سره. امید دی چې دوی واپس شي، دوی عاجزي وکړي. ثم بدلنا مکان السیئات الحسنة، بیا هم په بدل کې ورکړله په ځای د عذاب خوشحالۍ لره، تر دې چې زیات بشو دي په سرکشۍ کې. وقالو وبوی قد مس آباءنا الضراء، دا هیڅ خبره نه ده، پلار نیکه زمونږ ته هم خوشحالۍ او تکلیفونه رسېدلي دي. نو ونیسل ما دوی لره ناڅاپه هم لا یشعرون، او دوی نو خبر. ولو ان اهل القرى، تبصره دا ده اوس دا تبصره بیانوي. ولو ان اهل القرى، کچته خاوندانو د کلو ایمان راوړلی، تقوا کړی، ما به کلاو کړی په دې باندې برکتونه د اسمان نه او د ځمکې نه، فصل به راټوکېده. فتحنا علیهم برکات من السماء بالمطر والارض، فصل به راته. سورة مائده 66 نمبر آیت کې تیر شي دي. ولو انهم اقاموا الصلاة، ولو انهم اقاموا التوراة وما انزل اليهم من ربهم
لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. سورة مائدہ آیت نمبر 66. لیکن دوی تکذیب کو دا آیتونو زما دروجن کړه آیتونو زما نونسل دوی لرما په سبب د کسب دوی سره فامنه اهل القرى ایت به خوف دي خواندان د کلو چې راشي دي د عذاب زما د شپې او دی او امنه اهل القرى ایت به خوف دي اهل کلو چې راشي دي د عذاب زما زوحن د غرمې په وخت کې دوی لبي کوي اف امنو مکر الله ایت به خوف دي تدبیر د الله نه د عذاب د الله نه فلا يأمن النبي خفقی دا عذاب دا اللہ نے مگر قوم خاسر. ولم يهد للذين يرثون الارض ایسا ندخ کار شوی تا کسان تا چی میراث سره لازم کا پس دا من بعد آلیا پس دا اللہ غینا اللہ نشاء دا خبره کرده شی در الله نشاء کرزاوی زمانگا ما برسولی دوی تبا گناون دوی سرا عذاب امور بوالی علا قلوبین پزرون دوی منی فهم لا اسمون دوی ناوری دی تلک القرآ دا کلی نقصو علیکا من انبایا وینو تاتمون واقعات داغی او یقین راغلیو یا راوڑیو دوی تا رسولان دوی صاف دلائل ننو دوی چی ایمانی راوڑیو بما هغشی کذبو من قبلو چی نسبت دروغ شو یا دروجن کرو من قبل پخا دارنگی من مهرو علا قلوب الكافرین پزون دا کافران او ما بین من دل اکثر منات دزیاتو دی پارس وعدا و این وجدنا اکثر فاسقین او یقین من بین من دل زیاد دی خام خل لفاسقی ثم بعدنا من بعد موسیٰ بادر شاه بادر سره مسله رسوا دغه موسی علیه السلام او داولی داوی سره لې او دلته کوم ویل چې په دې قصه کې بشپک دوره نو دا دوره اول علمی مناظره دوره اول علمی مناظره ثم بعثنا من بعد ما ولګ پس د موسی علیه السلام په آیتونو خپل سره فرعون ته وټانو ته فظلموا بها اي كفروا بها فظلموا بها معنی اي كفروا بها فانظر اگوه كيف كان عاقبة المفسدين څنګه شو انجام د مفسدانو وقال موسى يا فرعون مناظره شروع ده وی موسی علیہ السلام اے فرعون یقینا رسول من رب العالمین طرفنا حقیق دیر لایق الله اقول چې اونم ز په الله رب العالمین باندې مگر حق خبره قد جئتكم يقن ما راول تاسو صاف دلائل رب تاسو نه نو لګه ما سره بني اسرائيل قالوا وی فرعون ان كنت جئت بآيات کتا راوړیو نشانه فاتي بیا پیش کاغه لکه ترشتونه فالقى عصاه نو غرزل حضرت موسی علیہ السلام صاحب ولا فاذا هي ثعبان ودغه وخت دا اجدها مبین ښکارا سورۃ طه شلم نمبر آیت کی راځي حیه تسعى او دلته کې ثعبان وانت کی حیه تسعى او سورۃ قصص کی فرمایي چې جان ولا مدبره وانت کی ورته جان وي دلته کې ثعبان او بل ځکه حیه تسعى نو حیا دا عام مرته وي حیا عام مرته او جان في الابتداء الثعبان في الانتهاء داولنا نره و باغش یا مطلب سو
جان په تیزوالی کې رفتار تیز و او غټ او ثعبان په باډۍ کې او دل کې دا معلومي کی چې دای حق مقابله اکثر اقتدار والا خلق کړي. قال الملأ غټان من قوم فرعون ان هذا لساحر عليم فالقى عصاه وغرز الامسا فاذا هي بدا وقت ثعبان مبين ونزع يده او راوي وستلاس فإذا هي بيضاء دا تكسبن للناظرين لكتون كدبارا. قال الملأ من قوم فرعون بل ذكر هذه سورة شعراء کی 34 نمبر آیت. قال للملأ حوله او دل ذكر هذه قال الملأ من قومه نو اولی پخبلا خبره کړي و بیا دوی تایید کړه. شبیر احمد عثماني سے فرمایي اوله خبره په خپل کړله او به دوی تایید کړل. یریدو غواړي ان یخرجکم چې واسطه سره د کلو تاسو نه فماذا تامرون څه حکم کوي تاسو. قالو دی ارجه تاریخ ولور کرور دتا او اولګه فل مدائن فغارون کې الحاشرین نوکران را بولی تعالی هر یو ساحر پوا وجاء السحرة ترى ساحرا فرعون تا وقالوا دي إنا لنا لأجرا زمان دپاره مزدوری یو کنا کمون چرت غالب شو. قال فرعون او فرعون نعم آو تاسو البخامخ مزدوری انکم لمن المقربین تاسو بزما تالی سټي ما ته ډیر نږدې زماره درستخان خلق بسر تاسو. قالوا دو يا موسى اي موسى عليه السلام اي موسى اما ان تلقي واما ان نكون نحن الملقين. دي موسى عليه السلام تغرزه کوم غرزو نو موسى عليه السلام ورته ال تاسو غرزو نو دا امر چې دیو تاسو ورته دا اصلاح ده امر برای اصلاح یا امر برای تحقیر ده چې دې ته د دا تصمیم مسمی او دا لټه وټه ورته بیکار ښکاري شي. ان دې چې کله ورځو نو دې څوي قالوا بعزة فرعون اننا نحن الغالبون ځکه هغه ته خدای وی کنه قال دوی القوا ورځوي امر برای اصلاح یا برای تحقیر. القوا ورځوي فلما القوا کله چې دوی ورځو سحروا على الناس نو سیرو کو سترګو د خلکو واسترهبوهم ويروا الله خلق وجاءوا او پیش کدوی بسیر عظیم سحر وی وحی وکرم موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې ورځو امساح پله فإذا يبدأ وقت تلقف ما يافكون نو تیر کړه ما دغه امسا تیر کړه ما هر هغه څه یافکون چې دی په دروغ جوړ کړو واقع شو ثابت شو او باطل شو چې دی عمل کړه. فغلبوه هنالك انقلبوا نو مغلوب شو دی په دغه وخت کې وانقلبوا واپس شو دی صاغرین ذلیلا او ورزدل سجدے تا ساحران. قالوا دوی آمنا من ایمان روڑے پر رب العالمین من رب موسی علیہ السلام دارون علیہ السلام وی فرعون تاسو ایمان روڑ پدمنی پخا داغینا چی ما اجازت کرده تاسو تا یقینا تاسو تاسو مکر دے پر شریکا چکڑای تاسو پخارون کی چوبا سے من ها داغینا آل لاغی زرده چی پو پشی تاسو خامخا غوز بکم لاسون استاسو وارجلکم او خپی استاسو من خلاف الو یو تربلا
نو دې مقابله هم کړله او تعظیم هم کړی. د مقابلې د وجې نه لاس پېته وڅ شو او تعظیم د وجې نه ورته ایمان نصیب شو. ثم لأصلبنكم بیا به تاسو سولی کړم اجمعین ټول. قالو دوی انا الى ربنا منقلبون، موږ خپل رب ته واپس شو. وما تنقموا منا، څه عیب ګڼې زموږ نه موږ مګر دومره خبره چې موږ ایمان راوړلی په آیاتونو در خپل. کله چې راغلل موږ ته ای الله راتیو کې به موږ صبر، وتوفنا مسلمین، وفات کې موږ مسلمانان. وی هغه کسانو چې غټانو نو قوم د فرعون نه، دا اوس دویم دور د لاټۍ مناظره. اتذرو موسی پریدي موسی علیه السلام قوم دغه چې فساد وکړي په ځمکه کې، ویذرک و آلهتک او پریدي ته و آلهتک او آلهه ستاسو او هغې لره چې عبادت یې کوو دوی. قال وی فرعون سنقتل ابناءهم، خامخا قتل به کوم زامن ستاسو او بې حیا به کوم ښځې ستاسو، یا به ژوندی پرېږدم ښځې ستاسو د خپل بد غرض دپاره. انا فوقهم قاهرون، موږ په دې باندې زورور یو. وی موسی علیه السلام خپل قوم ته امداد غواړئ په الله رب العالمین باندې واصبرو. دی فریاد وکړو. موسی علیه السلام ورته جواب کې دا وي واصبرو، صبر کوو. ان ارض الله، یقینا ځمکه د الله رب العالمین د الله ده. په میراث سره ورکړي هغه چا چې رضا شي د بندګانو نه، عاقبت دی لپاره د متقیانو. قالو دوی اوذینا من قبل، یقینا تکلیف موږ ته میلاو شو مخکې ستا د راتلو نه مخکې هم تکلیف میلاو شو. ومن بعد ما جئتنا، او پس د هغې نه چې ته راغلې موږ ته. قال موسی علیه السلام عسى ربکم، امید دی رب ستاسو ان یهلک عدوکم چې برباد کړي هلاک کړي دشمن ستاسو او خلیفګان کړي تاسو له په ځمکه کې. فینظر وګورئ کیف تعملون، څنګه عمل کوئ تاسو. ولقد اخذنا آل فرعون، دریم مقام عذابونه راتلل او بیا هم نه مني. یقینا ومنسل آل فرعون بالسنین په قاب صالح مني، ونقص من السماء ابو کموالد میوو. امید دی چې دې سوچو کې ذکر پن واخلي او کله چې راشي دې دا حسنه خوشحالي. قالو دوی لنا هذه، دا موږ د دې دپاره جوړو، دا زموږ ده. او که ورسېدې ته سیئه عذاب چې قد سالي ده، یطیرو بموسی، نو بدفاله ګڼي موسی علیه السلام ومن معه، هغه چې د ده سره دي. عبدالله ابن عباس حضرت اکرمه فرمایي رضی الله عنه چې عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه ما سره ناسو، یو مارغه واوره، یو سړي اواز وکړو خیر خیر خیر. نو ابن عباس یې ورته وي نه ده کې خیر شته نه پکې شر شته. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې سړی ځي سفر باندې، مارغه له مخې له ورغی لکه ګونګی یا ټپوس، نو دې داسې خبرې نه کوي چې بس زه نه ځمه اوس به شر راشي. او عروه ابن عامر نه حدیث هم نقل دی چې نبی علیہ السلام په مخ کې د طیر ذکر راغی. نبی علیہ السلام وی چې احسنها الفال، بدفالی مه کوئ.
خو کله چې یو مسلمان یو کس تاسو کې یو شی بد وګڼي فلیقل دا دوی اللهم لا یاتی بالحسنات الا انت ولا يرفع سيئات الا انت ولا حول ولا قوة الا بالله. مشکات شریف 302 نمبر صفحه 392. ابل داوي اللهم لا طير الا طيرك ولا اله غيرك. نو دا کفاره ده. البته خسړه مخله ورغه نو د دې ضروري چې ان شاء الله ما کار به خدای پاک وکړي. خو بدفعلی په انسان باندې څه ده؟ دا ناجایز ده. کله دا کور په ما بد راغی، دا ښځه په ما بد راغله. الا خبردار انما طائرهم یقینا بدبختی د دوی په نزد د الله ده، لیکن زیات د دوی نه پوهېږي. وقالو وایي دوی ما تاتي نبي او دوی چې څه شی چې پیش کوي د نشاناتونه من آیاتي لتسحرنا به چې سحر وکړي په هغې سره به مو منې، یعنې هر شی چې پیش کوي موږ باندې سحر هم وکړي. فما نحن لنا موږ نوي په تا باندې ایمان راوړونکي. فارسلنا علیهم الطوفان نو راومې لږه په دوی باندې طوفان والجراد او ملخان والقمل او کوني یا کټمل والزفادیا او زنځخان والدم ویني آیات مفصلات آیاتونه صاف صاف. تکبر کو دوی وکانو قوم مجرمین او دو قوم مجرمان. او دا چې کله ملخان به ډېر شو فصلونه به خرابو یا خرابینو اللهم دعا به دا کوي اللهم اهلک کباره واقتل صغاره وافسد بیضه. ځکه یو کال دي سن طرف ته دومره ملخانو که نه چې سونو به لکه تعداد به نه معلوم، دا فصلونه به ووهل. بس دا دعا لیکي سړی تفسیر قرطبي کې هم دا لیکلې ده. طوفان پر راغی ملخان او دومره کونې او سپږې پکې وشو. والزفادع زنځخان خبرې به یې کولې خولې ته به یې زنځخانو ټوپونه وهل. کټ کې به څه ملاستو پرتوک کې به زنځخان وهل. یعنې داسې مسایل نه و چې زنځخ پکې نه. او بل دا نه چې دا هم یو غټ نقصان یې که نه یوازې دا نه چې زنځخانو به ټوپونه وهل. که څملاسته به ټرا زنځخان به کمره کړي خوب نه وي ویستله نو دوی به یو مړ کړه نو شل به نورو او د زنځخې ټرا چې وي خو نو نه یې د ورځې خوب او نه د شپې خوب ذهني مریضان شو. او څوک چې کله چاله سزا ورکوي ټارچر کېږي که نه اکثر یې بې خوبه ساتي. داسې غټ غټ بلفونه ورته راوړي. والدم وینه داسې چې اوبه به یې راوړلې اوبه به وي چې خولې ته به یې دنده کړه وینه داسې به مو شوله چې یو جان به دو کسانو خوله ولګوله، یو تر توبه تلې بل تر وینه تله. بیا به ورته ته خپله خوله کې واچوه بیا زما خوله کې واچوه بیا به وینه وه. دا د خدای و عذاب. في 9 آيات إلى فرعون وقومه. سورة النحل کی التکم برش فاستكبروا تکبر کو دوی وکانو او دوی قوم مجرم. هر کله چې ثابت شو په دې عذاب قالوا دوی یا موسی اے موسی علیہ السلام سوال وکړه خپلنا بما باغ مؤثر طریقې سره چې وعده یې کړل الله رب العالمین تاسو سره بما باغ مؤثر طریقې سره چې وعده یې کړل الله رب العالمین تاسو سره کله دې که زموږ نه عذاب موږ به خامخا ایمان راوړو
پتا منی اوبلغو تا سره بني اسرائیل هر کله چې لري کړه د دین عذاب الاجل تر نیټه پورې چې دې رسیدونکي هغه ته زامین کوسون په دغه وخت کې دی وعده ماتوله بدله مې واستره دینه فارقناهم غرق مې دوی لره په دریا کې بأنهم کذبوا بآیاتنا ځکه دوی تکذیب کو د آیاتونو زما نسبت د درو کوي آیاتونو زما ته او دوی قوم غافل وأورثنا القوم الذي كانوا يستضعفون او په میراث سره مې ورکړه قوم هغه ته چې دوی کمزوري ګڼل کېدل مشارق الارض په مشارق د ځمکه کې په مغاربو التي هغه چې برکتونه ورزولم پای کې بکثرت الانهار وبكثرت الاشجار والانهار باطنی نعمتونو او ثابت شوینا دربستا الحسنى بخطر قیسرا و بنی اسرائیل منی ځکه چې دې صبر کړو ودمرنا او برباد نکړه ما څه چې تیار کړی فرعون او قوم دغه ما کانو یعرشون هغه چې دوی پورته کو دای حق ته تسلی ده ستا مقابله به دشمن غالب سر راځي هغه به الله تبا کوي او تر به الله رب العالمین بری درکې او تسلی نبی علیہ السلام ته وجاوزنا ببني اسرائیل البحر سوچ کې راغله چې دشمن به ختم شي نه دشمن به په قوم کې دنده پیدا شي قوم کې به شرک راشي او تیر مې وسته بني اسرائیل په دریاب کې نو راغلو د یو قوم ته یعکفون علی اصنام لهم مولانا سندی رحمت اللہ علیہ مولانا آزاد فرمائی جدید تعلیم یافتہ طبقے سے غلطیاں ہو سکتی ہیں ذکر دیدے بخبلا کا جدید علم منے تعلیم منے غابی رہی کنا داسی شنن دے داسی شنن نائی بے دس بے خدا خبر شروع کی جدید تعلیم یافتہ طبقے سے غلطیاں ہو سکتی ہیں یا کفونا چې دی په اعتکافو په زنګوتی والا اسنام لهم بوتانو خپلو ته قالو یا موسی اے موسی علیہ السلام خپل قوم مطالبه شروع کړه چې یاره دوی خو دلته کې ځان له خدایان جوړ کړي دي هغو ته سرنګون دي نو موږ هم داسې خدای جوړ کړه وی دی موسی علیہ السلام اجعل لنا وګرځه موږ دپاره اله لږ څنګه چې دوی دپاره الهه دي اجعل لنا ذات انوات کمال هم ذات انوات مشکات شریف 465 صفحه قالوا موسی علیہ السلام انکم یقینا تاسو قوم جاهل ان هؤلاء متبر ما هم فيه ان هؤلاء متبر بشک د خلقو برباد دي اسو چې دی باغی کې باطل لیا چې دوی عمل کوي قالوا وی موسی علیہ السلام څخه غیر د الله رب العالمین تاسو له طلب کومیلا او دی الله ورکړی تاسو عالمین او کله چې بچ کړی تاسو د فرعون نه چې رسول تاسو نه کار آزاد قتلولې ځامن تاسو بیا کولې جن کې تاسو ژوندې پرې خو دي خپل بد غرض لپاره او په دې کې امتحان او نجات انعام درف تاسو عظیم لري وعدنا موسی 30 لیله پنځم مقام کوئی تور تطلل برای قانون بل آیت کی راځي وعدنا موسی 40 لیله او دلته 30 نو عدد څو د 30
اتممناها ب10 فكان ميقات ربك 30 شهرا. خزینہ کی حضرت لکی مولانا اسلم شیخ پوری سے چې الله د پر څلوېښت ورځې خاص کی نیم فی قلبی ینابیع الحکمه دغه په زړه کې د حکمت چینی الله ځایږي. وعده مې واسره وعده مې اغستې د موسی علیه السلام نه د شپو او پوره مې کړې په لسو مې نو پوره شوه وعده د ملاقات د رب سره 40 لیلة 40 شپې وی موسی علیه السلام خپل ورور ته هارون علیه السلام ته خلافت کوه په قوم زما کې واصلح او د دې صلح کوه ولا تتبع سبیل المفسدین او تابعداري ونه کې د لارې د مفسدانو. ولما جاء موسی لمیقاتنا او کله چې راغی موسی علیه السلام وعدې زمونږ ته او خبرې وکړه د سر رب داغه قال دوی ربي رب زما ارینی څه ارینی ذاتک ما ته ځان وښیه انظر الیک چې ګورم تا ته قال وی الله پاک لن ترانی هرگز نشي لیدی ما لره او دا معتزله دلیل دی دا کوي لن په داخل لن ترانی هرگز نشي لیدی. نو سوال نه پته لګي چې رؤیت د الله ممکن دی ځکه انبیا د ناممکناتو سوال نه کوي. انبیا چې دی د ناممکن شي سوال نه کوي او نه د ممتنعاتو تپوس کوي. او لن ترانی یعنی دنیا کې ما نشي لیدی د دنیا د سترګو ته طاقت نشته. البته په قیامت کې نو انکم سترون ربکم تصبح مخربین ناظرة الى ربها ناظرة ولكن انظر لیکن وګوره دې پورې غلطه کده په خپل ځمنې حساب نو زتبو ویني مال رفلما تجلى کله چې یو جلکو خود الله رب العالمین ظاهر شو شعله غرزوله غرته جالو اوی غرزواله دکن معنا مدکوکن ټوکړه ټوکړه وخر موسی صاعقه ورد موسی علیه السلام په سجده باندې الصحاف کتاب لیکه کنه نو چې دې ځل راغې کتابونه به جوړو ناغوی خرق موسی علیه السلام نو د عیسی علیه السلام نو خر موسی صاعقه نو لیکل خر عیسی صاعقه عصا آدم یا عصا خود موسی علیه السلام نو په معنا نه پوهېده نه فلما فاق کله چې راپورته شوه قال دوی سبحانك پاکي ته توبتو الیک توبو باسم تا ته او اول نمبر مسلمانم قالو وی الله پاک موسی علیه السلام یقین ما غوړه کړی تعالی په خلکو په وجه سبب رسالتي په خپل رسالت باندې او په خپل کلام باندې فخذ واخلا ما اعطيت اجر کوم تاسو ته او شد شکر گزارونه نو د دې نه دا معلومه شه چې علم وکړو او خدای ولا علم ورکړو او سند یې واس نه دې شکر ادا کړي. وكتبنا له او ما لیکلو د لپاره فی الالواح ما تختو کې من کل شی هر شی استغراق عرفي چې کوم دا وخت سره مناسب او واضح و تفصیلا لكل شيء او بیان دار شي د بار ونسا واخله دې له طاقت سره او امر کو قوم خپلتا چې اخلي به احسنیا هغه احسن دغه من عمل کی یعنی په عظمت باندې عمل کی
دا نه چې رخصت باندې عمل کول بس ګناه و دې دې څه کوي په عزیمت باندې عمل یو عزیمت یو رخصت څه شو بل جنگ سیف وكتبنا له في الألواح من كل شيء جنگ سفین کی کعب الاحبار ہوئی قیس ابن خرشنة رضی اللہ تعالی عنہ چې ما من الارض د زمکی یو لیش داسې نشته دی یو لیش زمکه الا مکتوب فی التورات مگر هغه لیکلی شوی د هغې حقیقت په تورات کې لیکلی شوی دا لکه جنګ کې دوی دا هم تورات کې لیکلی شوي داسې به کېږي یاخذ باحسنها سأريكم دار الفاسقين زرد چوبه خیم تاسو دار الفاسقين او که عمل ونکو نو جهنم ورته وخیم ساصرفان آیاتی زرد چې واپس بکم د خپل آیاتونه کسان چې تکبر کې بزمکه ګناه او کووینی هر قسم نشانه ایمان نروړي پاغه منی او کووینی لار د هدایت نه جوړې نه نسی غیر پر لار او کووینی لار د گمراهی نه نسی غیر لار ګوره کنه لکه خدای قران کې وی چې گمراه طبقه بزیات اوس په دې بازار کې ډمې راشي او دې چوک کې مخامخ وګړا شي ته ګوره چې څونه دنیا روان دي او که دغه ډمې دی اوټ ته ورده دی یو تر ته شیخ الحدیث ولاړ برطانیې بابا جیون سره دې ډمې اوټ ورکې اول نو هغه کنزلو مولیانو ته کې د طلاقیا که پرون چې ما کلی کې تقریر کو مې دې کلی کې برطانیې بابا درې اوټونه راست او دا هغه ګاډه خلک په ټماټو ویشته حسن امام جماعت کې ازل اخو مجمع بدی کلی کی بیا 157 مکلا دا دسی مخلوق حبی دقل دکی جنگو شو رسول زیروستو لو بلو ویشت درس دوز بجوش من عاد لی ولیا فقد ازنتو بالحق مرتانی بابا جی خدا اللہ ولیو وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ او کوینی لار د گمراهی يتخذوا سبیلا جوړه غیر پاره ذالک بیانهم کذبوا بآیاتنا ځکه چې دې نسبت د درو آیاتونو زما ته وکانو عنها غافلین او دې زموږ نه مخ اړو او هغه کسان چې دروژن کې آیاتونه زما ملاقات د آخرت برباد دي اعمال دي هل یجزون الا ما كانوا يعملون بدلن ورکول کیږي مگر موافق د عمل مگر هغه څه چې دوی عمل کوي واتخذ قوم موسى من بعده قصه د اتخاذ العجل او د هغې د عاقبت واتخذ جوړ قوم موسی علیه السلام پس د موسی علیه السلام نه من حلیهم د کالو د قبطیانو نه عجلا سخې جسدن یو جسو له خوار د هغې دپاره اوازونه یو ځان له به یې اواز کو حکمتي غونې علما لیکي بدعات په دې کې داخل دي یا به دوی ورته شاته نه پوکې ورکړه مخې نه به هغې اوازونه کو
قسم قسم موضوعونه بعض خلک وایي د سالم ورو چې ټلویزیون ګور دام په دې کې داخل دي. او سامری جوړ کړ خلکو ته دا وی چې تاسو سره د قبطیانو کاری پاتې شي دي دا بیکاره شی د راځي دا وغورځو د دینه به شی جوړ علم یرو ایسنو ګوري انو لا یکلمو چې داس خبرې نشي کولای د دې سره اتخاذ په جاری شکل مستعملېږي زیات ولا یهدیم سبیلا نشي ورته ښودلی لار او جوړ کړه دوی هغه لره علاوه کانو ظالمین دوی ظالمان. تفسیر به سورۃ طه کې راشي چې دا کار دی ولې وکړو دوی فقبضت قبضة من اثر الرسول فقبضت قبضة من اثر الرسول لکه تابعداري مې وکړه او بیا مې پرېښود. یا دویمه ما لیدل چې جبریل علیه السلام سره اسو هغه چې کوم ځای کې خپه ولګوله چې خپه به اوچته کړه لاندې هغې به شین شو نو ما د هغې نه یو موټی خاور راواغستې او د دې سکي په دې خوله کې مې چې واچولې بام باندې چغې شروع فقبضت قبضة من اثر الرسول من حافر اثر الرسول هلته کې به راشي ولما سقط في ايديهم او کله چې وغورځول شو فی ایدیهم مخکې د دوی او دا کنایه ده د ندامت نه. عام مفسرین دا وایي نو موسی علیه السلام سره خو تورات و نو څنګه وغورځوي یو غورځېدو نو مطلب دا چې کنایه ده د ندامت نه. یا مطلب دا چې دا چې اوه په لته باندې دې خلکو ته پته لګي چې دا خدای نه دی او جب गिरा बिछड़ा उनके सामने ورأوا دوی ویل دا انهم قد ضلوا یقینا دوی ګمراه شوي دي او ځکه من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده لا سواه وإن لم يستطع فبلسانه فجبر وإن لم يستطع فبقلبه زړه کې مصمم اراده وکړي چې قوت خدای راکړه د دې بنیاد به وباسه وذلک اضعف الایمان او دا لاندې درجه ده. بل روایت کې راځي چې د دین وروسته وليس وراء ذلك حبة خردل من الایمان د دین وروسته بیا د اورید د دانې مغل ایمان نشته. ولما سقطار کله چې وغورځول شو د اسخې د دې په مخ کې نو دا کنایه ده نه ندامت نه. او دوی ولیدل چې دوی ګمراه شوي دي قالو دوی لئن لم یرحمنا که په موږ باندې رحم ونه کړه ته الله که رحم نه وی کړی په موږ باندې رب زمونږ معافي نه وی کړی نو شی به موږ توانیان. ولما رجع موسی که چې واپس شو موسی علیه السلام قوم فردا په غصه کې و افسوس یې کو قال ورته بیس ما خلفتموني ناکاره خلافت وکړه زمان رسل عاجلتو تلوارو که تاسو د امر در رب فرمانی والقى الالواح وی غرزول تختی دا خو بیادبی د تختی غرزی څنګه هغې قرآن لیکل تورات لیکل نو مطلب دا په تادې سره یې کېښودلې په جلتۍ سره یې کېښودلې او دې تایید سورت یوسف کی فالقوا علی وجهی زما دا قمیص ویسې زما پلار مخ باندې وغورځوئ نو داسې خو نه چې سړی لږ راشي تړق دا سترګې ولګوي دا خو بېادبي ده. نو معنی څه ده وضعه بسرعت یا دله دومره زیات غوسه ورغل وه چې ارتعد یده لاسونه ورپېدل له غوسې نه هغه په خپل ارتاو شو ارتعد یده
یا الزام المخاطب بما لم يلتزم. سیئات حسنات الابرار سیئات المقربین. یو شاګرد استاد ته ډېر خوښي، هغه معمولی کارو کې استاد په ډېر نیوکه وکړي چې دا کار دی ولو تاسو دا مناسب دی. او شاګرد هم به وایي چې خدای پاک ما معمولی باندې رپواله. دلته کې دې الزام المخاطب بما لم يلتزم. واخذ براسي او وين سارون عليه الصلاه والسلام واخذ براسي اخي وين سر ضرور خپل يجر الى ځان ته راخ قدم غسل ورغل. او سورۃ طه کې براسي اور تی ابن ام لا تاخذ بلحيتي ولا براسي. اے دا بی زویا، اے دا مور زویا، لا تاخذ بلحيتي منسا ګیره زما ولا براسي. پتو لګي چې ګیره باغې چې لاس کې راځي. خو دا مطلب نه چې مشرور به د ګیرې نیول سنت. البته چې مشرور په غلطه باندې نو به ولا راتله نه. خو حضرت هارون علیه السلام بل وجه بیانې کړ چې ما خدان وجه خدای نه مانه. بیا اخر ما ته چې قتلو دیو مې یاره دا چې کله کې جنگ او خونریزي شي زبم مړم دا خلک بوم ته چې واپس راغلی بیا افسوس کو چې زما ورو مال فساد افتراق کړی. سورۃ 94 نمبر آیت کې براشي یا ابن امه لا تاخذ بلحيتي ولا براسي يجر الي ځان طرف کله دا دوی موضوع یقینا د قوم کمزور ګڼله مالا او نږدې وه چې زه قتل کړی فلا تشمیت بالاعداء خواهی مه کوه په ما باندې دشمنانو ولا تجعلني مگر زه ما سره د قوم ظالم نه. قالو موسی علیه السلام ای الله بخنه وکړي ما ته زما ورور او داخل کړي مونږ په رحمت خپل سره ته ارحم الراحمین. ان الذين يقنن كسان چې جوړ کړه اصل لرا ان الذين اتخذوا العجل الها سنيانهم زرد چې ورزيد د غضب درب د دینه او ذلت په ژوند دنیا کې دا رنګ بدل ورکړي الله مفترین ته. او کسان چې عمل کین را ثم تابوا به توبه وسله پس دا غینا ایمان راول یقین رب ستا من بعد پس د دین غفور رحیم پس د توبې نه یا پس د معصیاتنا غفور رحیم. ولما سکت عن موسی الغضب او هر کله چې ساکن شوله د موسی علیه السلام نه غضب سکننا تعبیر راغله په سکته سره. سکته ویل کېږي ترک الکلام ځکه سکوت سره سکون هم لازم دی. سکوت سره سکون لازم دی. دغه مجاز مرسل وي. څه ورته وي؟ مجاز مرسل. نو واغستلی هغه الالواح عن موسی الغضب کله چې ساکت شو د موسی علیه السلام نه غضب واغستلی خضر الواح واغستلی تختی وفي نسختها اخو نسخه دا کې هدایت او رحمت الله کسان لپاره چې هغوی د رب خپل نه یریږي. واختار موسی قومه 70 رجلا نو غوره کړه موسی علیه السلام د خپل د رب ملاقات دپاره اویا سړي اویا ممبران. نو په جماعت کې به د ښو خلکو انتخاب کوي. جماعت کې به انتخاب د چا کوي؟ د ښو. دا خلک به نه راولي چې سبا له هغه تښتي یا د هغو دغه مفاد هغه چا ته به هغه عهده ولې ورکوي. و دا خبره چې کوي بې ګناهګارېږي. القى الالواح دي कि दाम कामिलीन से खताएं इज्तिहादी हो सकती है. मौलाना
شیخ ولی تنوی رحمت الله علیه لیکي دا مخکې چې ما خبرو ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هداية ورحمة دا کسان د پاره چې پر خپل منی در خپل نه هریږي واختار موسی نو جماعت کې با خلق ورکه منډر سندر یا خلق د سراولي سبا بیان نو دې سره دا وختي فواید ته مو ګوره نظریه په خلکو ته ګوره او دا خدای اصول دي دا اصول باندې پاماله دا اصول به قائم ساتي ځکه چې زما جماعت د اصول جماعت ها یو وخت کې دا څه فیصله وکړه یو وخت کې فیصله وکړه ایمرجنسي صورت کې خو دنګره مه کوئ چې سره بیا خبرې هغه باندې دنګره له پاسه وشي نو دې سره د نظریاتي کارکون حوصلې خرابي فلما واختار موسى 70 رجلا او دینه پته ولګیدا چې انتخاب شته ټول خلک باندې دي او انتخاب د چن کسانو شته انتخاب طریقه څه ده مختلف طریقې راغلي د شورا انتخاب به مشر کوي او پسند ناپسند په بنیاد دی نه کوي د تعصب په بنیاد دی نه کوي د خدای نه د هیرې په بنیاد دی 70 رجلا لميقاتنا فلما اخذتهم اركلتون سدل الرجفة زلزله تندر قال د وی حضرت موسی علیہ السلام ربي رب زما که خو شوی دی الک کوم تبارک کړی دی من قبل مخکې و ایا ما زبد الک کړم اوس خدا ما را وستي مو چې زه ژوندې زما دا بیا نه بیا خلک وی پرې پوت کړم افتولکنا بما فعل السفهاء منا اچاله کوي مونږ په کار باندې چې کړی دی سفهاء زمونږه نه دی دا مګر امتحان ستاره تذل بها من تشاء وما يذل به الا الفاسقين ويهدي اليه من ينيب گمراه کوي په دې سره څوک ستا خوښ شي هدایت کوي چې ستاره راشي یقینا ته ولي زمونږه بخنو کې مونږ ته ورحمنا رحمو کې مونږ منه وانت خير الغافرين واكتب لنا ولي کې زمونږ لپاره په دې دنیا کې خوشحالي یو کلی یو کلی مجموعي لك كل مجموعي لك كل إنسان لا يسعه هذه الدار كل إنسان لا يسعه هذه الدار هر فرد أفراد الإنسان نشي زي قولي دا كور أو كل إنسان يشبعه هذه الرغيف كل إنسان يشبعه هذه الرغيف هر انسان ټول انسانان مړی کې بده روټه منه یعنی چې یو راشي دا مطلب او یو کلی واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إلى قال عذابي ويا الله باك عذاب زما رسوم ذات چردا شدما ورحمتي وسعت كل شيء عبد رحمت زما رسد الله ارشيدا خوش سو کرتا دندکی دیتا کلی مجموعی ہو دیتا سوئی کلی مجموعی عبدالله تسترینا چاہتا پوسو کو چې ورحمتي وسعت كل شيء شیطان ورته مخامخ شو زه خو یو شی نو ماته به ولنه رسیدل هغه رسیدل د خطه تختی کنه ته خو ما تختاتنه
دا هر چا ته رسېدلی دی. موسی علیه السلام را لېږلی دی سره د رحمت عامه نه، او خاص خاص حاصلېږي په اتباع د هغه سره. دا شی نبی علیه السلام رحمت للعالمین دی، په رحمت عامه یې د ټولو دپاره دی، خو خاص دا خلکو دپاره دی کوم چې پیغمبر علیه السلام اتباع کوي. فساکتبها للذین زرده چې زه به ولیکم د رحمت لرا کسان دپاره یتقون چې یریږي، ورکوي زکات او دوی په آیاتونو باندې ایمان راوړي. الذین کسان یتبعون الرسول النبی الامیه، جمله معترضه د موقع په مناسبت سره دعوت د اتباع د نبی علیه السلام. هغه کسان چې تابعداري وکړه د پیغمبر علیه السلام چې نبی دی امي دی. امي منصوب بسوی ام القرآن یا امي دی، دا صفت د نبی علیه السلام دی، په نورو کې صفت نه دی، ځکه د نبی استاذ نه بغیر د الله نه. په دنیا کې څوک استاذ شي او سبا له دې دعوه وکړي نو بیا به هغه استاذ وایي دا خو ورته ما ښودلی، نو دی الله پاک ساتلی دی شاګرد. هغه نبی الذین هغه یجدونو چې موندلی تاسو هغه لره او مکتوب دی عندهم په نزد هغه په تورات کې والانجیل په انجیل کې امر کوي په معروف طرف او منع کوي خلک د منکر نه. حلالوي ستاسو دپاره طیبات، حراموي په تاسو باندې خبائث، او لرې کوي د دوی نه اسرم تکالیف د دوی نه، والاولاد او کنډۍ التي کانت علیهم چې دي و په دوی باندې غاړې ته کنډۍ د غلامۍ نه، د غلامۍ توق یې د غاړې نه لر کړ او د حریت سبق ورته وښود، انقلاب ورته وښود، لارې د انقلاب وښود، یعنې خلق خو د خلقو غلامان. فالذین کسان چې مؤمنان دي ایمان راوړي په هغه باندې وعزرو ملګرتیا یې وکړه د هغه او امداد یې وکړه، تابعداري وکړه د رڼا هغې چې رالېږلی شوې د هغه سره. اولئک دا کسان دا کامیاب دي. قل ورته یا ایها الناس، هر کله چې اتباع سره رحمت راځي قل ورته یا ایها الناس ای خلکو انی رسول الله، یقینا زه رسول یم تاسو ته جمیعا ټول. الذي هغه چې دا دپاره بادشاهي د اسمانونو ځمکې ده، لا اله الا هو، نشته بل اله مگر صرف د الله دی، ژوندي کول او مړه کول کوي. ایمان راوړئ په الله باندې. ورسول هغه چې نبي دی امي دی، الذي هغه یؤمنو چې ایمان راوړي ایمان راوړي په الله باندې، په کلماتو د هغه باندې او تابعداري کوي د هغه. امید دی تاسو کامیاب شئ په هدایت شئ. او د قوم د موسی علیه السلام نه یو جماعت دی چې هدایت کوي په هغه سره، وبه یعدلون، او په هغې باندې فیصلې کوي. وقطعناهم، او وس مې کړل دوی 12 جماعتونه، اسباطا ټولي، عموما دا بدل بعد البدل، غټ جماعتونه واړه جماعتونه، عدت اقل لپاره دی که نه. اثنتا عشرة نقيبة أسباطا أمما. نو 12 دا عدد اقل او تمیز مفرد پکارو او اسباتن دا جمع ده. نو جواب داره چې دا بدل دی، جواب سره دا بدل او تمیز اصلی هغه دی چې هغه حذف شوی دی چې سبتن دی. څه شی دی؟ سبتن. او دا بدل قائم دی په مقام دغه سبتن باندې.
دا بدل قائم دی په مقام د سبتن. واوحینا الی موسی ما وحی موسی علیه السلام ته کله چې د اوبو غوښتې قوم خپل لپاره چې ووافق امسا خپلې سره دا کاڼ فانبجست منه اثنتا عشرة عینا فانبجست او مخکې راغلي فانفجرت نو انبجاس فی الابتداء او انفجار فی الانتهاء. او روح المانی والا لیکي هغه فرمایي چې خروج الماء بقلة انبجاس ستوي خروج الماء بقلة. او بعض خلک وی مفسرین چې دا الفاظ مترادفین دي الانبجاس الانفجار شيء واحد. فانبجست من اثنتا عشرة عینا قد علم معلوم وار ډلې ته مشربهم ګودر خپل وظللنا علیهم الغمام او سوره مې په دې منی وریځ وانزلنا علیهم روملیک په دې من او سلوا خوري من الطیبات د مزدار ما حسن رزقناکم جر کوم تاسو لره ظلم نو کړی دی په منی لیکن ځانونو ظلم کو. وإذ قيل لهم کله چې ویل شو دي بعضې نعم په بني اسرائیل کله چې ویل شو دي اوسېږئ په دې کلي کې کله یا بیت المقدس دی یا بل کله دی او خورئ د دې نه حیث شئتم کوم ځای کې ستاسو خوښ وقولوا اوه حتة مسألتنا حتة مسألتنا حتة خدای مونږ ته بخښنه وکړي او داخل شئ د خار دروازو ته د پر تعظیم یا د جمعات دروازو ته سجدتن د پر د عبادت ما بکم تاسو ته ګناونه ستاسو او زه د جزیات بکم اجر د نیکانو. فبدل الذين ظلموا اي فغير الذين ظلموا قالوا قولا دي قولا فعلا نافرمانی وکړه. فبدل الذين ظلموا منهم قالوا قولا غير الذي قيل لهم ها چې ویل شو دي ته خبره بدل کړه نو مې لګ په دې منی رجزن طاعون عذاب د اسمان نه ځکه چې دې ظلم کو. واسألهم عن القرية التي تخويف اخروي تاسو کله دې نه کلی هغه شو په غاړه د دریاب باندې کله چې دې زیاتې کو په شمه کې او کلم چې راتل میان کبان ورځ د شمه باندې شوران په دستور سره ويوم لا يثبتون ويوم لا يثبتون او کله به چې شم بنوا لا تاتيهم نبراتل یا لا تاتيهم رسل سر لګوا لا تاتيهم كذلك دغشان نبراتل دغشان نو كذلك منی وقفوک او یا تاتيهم من وقفوک او كذلك لنبلوهم سر ولګو نو كذلك لنبلوهم بما كان دغشان ز امتحان کوم بسبب دا بما كانوا يفسقون ځکه چې دوی فسق کو. تحصیل د حکم شرعي دپاره حیله جایز ده. تحصیل د حکم شرعي دپاره حیله څه ده؟ جایز ده. خو د ابطال د حکم شرعي دپاره حیله حرام ده. لکه اسقاط ورکول جایز دي خو طریقه چې کوم مسنون مستحبه طریقه دا قرآن ګرځول خو پکې نشته. دا دوی چې د قرآن ګرځولو خبره کوي دې باندې حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رای سنت کې سخت تنقید کړی. دوی ځان له یو حدیث پیش کړي که دوران القرآن دوران خو چکر ته وایي مزغه چې خراب شي. تدویر لفظ د عربی دی او سره دا حدیث د سره شته. درې فرقې وي ښکاریانو یو ساکتینو او بل دعوت والو. ښکاریانو نه الله شادوګان بزوګان جوړ او د ساکتینو الله خنزیران جوړ او دعوت والا خلک کامیاب شو.
لکه جبريل علیه السلام الله یو کلی ته راولېږه چې دا کلی واړوه او واپس لاړ. بیا الله رب العالمین ان فیها عبدک لم یاسک طرفة عین، په دې کې ستا یو بنده دی چې ذره برستانه مخالفت نه کوي. الله و به دې ورسره م واړوه دې هم غرق ځکه چې زما دین دشمني کېدله او د دې کدو په دې تندي کې هغه ګونج هم نه راتلله، خفګان هم نه راتلو، دې ورسره م واړوه. وإذ قالت أمة کله چې یو امت منهم د دوی نه ولې تاسو دعوت کوئ ولې تاسو واعظ کوئ قوم ته چې الله هلاکونکي هغوی دی یا به عذاب ورکړي هغوی لره عذاب سخت. قالو دوی معذرة نعتذر عذرا بس خپل عذر پیش کو خپل رب ته. ولعلهم یتقون، امید دوی ځان بچ کی یا بچی د جهنم. فلما نسوا کله چې دې پرېښوده څه چې یاد شوي دي ته په هغې سره بچ مې کړه کسان چې خلک یې منې کول د بدۍ نه او مې نیسل هغه کسانو چې ظالمانو بعذاب بئیس په عذاب سخت سره چې بای کې ناامیدي وي بما کانوا یفسقون ځکه دوی فسق کړ. فلما عتوا عما نهوا عنه، هر کله چې دوی سرغړونه وکړه یا واوښتل له هغه څه نه چې منع کړی شوي دوی د هغې نه، نو یې ما دوی ته شی قردة خاسئین ټولې بد شادوګان ذلیله. وإذ تأذن ربک لیبعثن علیهم تخفیف دنیوي. یا هغه چې کله اعلان وکړه رب ستا چې خامخا مسلط به کړم په دوی منې تر ورځ د قیامت پورې من هغه څوک یصومهم سوء عذاب چې رسوي به دې ته ناکار عذاب. یقینا رب ستا له سریع العقاب څخه عذاب ورکوونکی دی. یقینا الله رب العالمین غفور رحیم دی. او غوڅ به کوم دوی په ځمکه کې عموما ټولې ځینې په دې کې صالح او من دون ذلک ځینې د دې نه علاوه د دې نه کوي. او امتحان به وکړم په دې باندې په حسناتو سره او په سیئاتو سره، امید دی چې دوی واپس شي الله ته. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب. د مشرانو حالت نه رستو د کشرانو حالت. فخلف من بعدهم نراغل الرسل دینا خلف نالائق خلق هغوی ته ورکړه شو په میراث سره کتاب. نو اخیستل دوی عرض هذا الادنى السامان د دې ژوند لنډ حرام به کول. ویقولون بیا به دا وایي سیغفر لنا، موږ ته به خامخا بخښنه کېدی شي. او د بني اسرائیلو د دې قول الله تردید کړي. نو چا به ورته ووایي چې تاسو دا حرام ولې خورئ؟ وایي د سپي په جوټه منئ دریاب نه پلیتېږي. لوی معامله دوی کېږي به وي. وإن يأتي مرض مثل يأخذوا ألم يؤخذ عليهم احسن راستل شيء وعده د دین د کتاب الله یقولو چې نه وایي په الله باندې مگر حق خبره ودرسوا ما فيه او احسنو لسته شوي دي دغه احکامات چې په هغې کې او کور د آخرت غوره ده کسان باید تقوا کوي. افلا تعقلون سوچ نه کوئ تاسو. والذین کسان یمسکون بالکتاب چې منګولې لګوي په کتاب باندې کوي منځونه
یقینا موږ نه ضایع کوو اجر د محسنانو. وإذ نطقنا الجبل فوقهم ورفعنا فوقكم الطور. وإذ نطقنا الجبل فوقهم او کله چې پورته ما که غر په تاسو باندې گویا کې دا په شان د چترۍ او د دې خیال شو چې دا غورځېږي په دوی باندې. واخلئ چې تاسو درکوم بقوة خذوا بقوة ما آتیناکم جار مجرور متعلق د خذو سره. او یاد کړئ هغه چې په دې کې دي امید دی تاسو متقیان شئ. او کله چې وعده واسطه رب ستا د بني آدمونه من زوریم د شاګانو د دوی نه ذریتهم د اولاد د دوی نه او ګواهان یې کړ په نفسونو خپلو باندې او څه یې ورته الستو بربکم ستاسو رب یې ما که نه قالو دی بلا زموږ رب یې شهیدنا موږ ګواهي کوو په ځانونو ګواهي کوو ان تقولو یوم القیامة چې ونه وایي تاسو په ورځ د قیامت انا كنا عن هذا غافلين چې موږ دې نه خبرې. مشکات شریف کې هم راځي کنه چې دا انسانان د سرو میوګو په شکل کې یعنی مطلب یې دومره زیات الله ورته الستو بربکم قالوا بلا ټولو نه وعده نو ملائکو ته الله ویل چې تاسو ګواه شئ په دې باندې. نو ملائکو یې شهیدنا موږ ګواهي یا قالو بلا شهیدنا علی انفسنا خپل ځان په خپله ګواهي کېږي. بیا به دوی په خپل د اندامونو ته ولې ګواهي کوي او وایي انطقنا الله انطق كل شيء. الله ویلي او تقولو یا داونو انما اشرک آباؤنا چې شرک کړه پلار نیکه زموږ مخکې او مونږ خو اولاد د دوی د هغې نه وروستو هېڅ علاقه یې مونږه بما فعل المبتلون هغه چې کړي مبتلان یعنې دا بنیاد هغوی ښودی دی نو که اوس مونږ د هغې په لار روان یې مونږ ته څه پته بس هغو له عذاب ورکوي مونږ ولا مونږ ته خو پته نشته. وكذلك دارنګ نفصل الآيات بیانو موږ آیاتونه لعلهم يرجعون امید دې واپس شي. واتلو علیهم نبأ الذي آتیناه څلورم تردید که تاسو مغفور او مرحوم وئ نو ستاسو مشر به الله ولې شرمو. واتلو علیهم قولله په دې باندې واقع ده هغه سړي چې ورکړم هغه ته آیاتونه زما فانسلخه بلعام ابن باعوره نومې دی. بلعام ابن باعوره انسلاخ څه ته وایي لکه یو سړی بیزه حلاله کي بې ځوړنده کي بیا ترې نه څرمن داسې راوباسي نو دې ته انسلاخ نو دې داسې ووت که نه فانسلخ منها نو ووت د هغې نه مو ولایتونه ورکړي دلایل ورکړي هدایت ورکړی ځان یې داسې وویست نور پسې شو شیطان فکان من الغاوین نو شه دی د ګمراهانو نه او که رضا وې زموږ نه مونږ دې اوچت کړی وې هغه لره په دې سره لیکن دی اخلد الی الارض مال الی الارض دنیا ته مایله شو او تابعداري وکړه د خواهشاتو نو شو په شان د سپي باندې عین سپی نه و خوینو د سپي شو شکل د انسانو عقل د سپیو ان تعمل علی الاس که څه پې بار کوي دی بیا هاو کېږي جبه راویستي او تترکو یا که پرېږدې یلحس نو بیا اانذرتهم ام لم تنذرهم او سپي کې یو څو خویونه دي دا په عاده کې هم یو سپی چې دی زر زر ساه اخلي سپی چې دی ساه څنګه اخلي زر زر اخلي تو واخله بل دی دی ټوله خوله ډقوي ټوله خوله دا ډقوي
عند خوراک چې کله خوراک خوري نو ټوله خوله ډکوي بل دی ټول چیزي ژبه راوباسي نو ځکه د سره تشبیه ورکوي بل دی مرداره خوري بل ګنده دار چې قی څټي او مردار ورته تازه نه ښه ښکارېږي بل په خپل ریاست کې بل څوک نه پرېږدي که تاسو خیال کړی سپي چې کله یو منډه وي که نه یو سپی ځغلی یو ځای پورې چې لاړ شي دی برېک ونیسي بله بیا نه ځي صله رحمي پکې هم نشته دی پلار هم نه پېژني چې کله میتیازي کې خپه اوچتې دله دا خیال چې زه په پټ یم په ستر باندې دې ته کلابي تقوا وایي څه ورته وایي کلابي تقوا سړی لیونی یم که نه د شاپور بازار هلته کې ټوټه لګېده همیشه سر کوز وړي همیشه سپی چې سر کوز وړي او حارسي نو دا خویونه ټول په بلام ابن باوره کې راغلي واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل الذين دا مثال لا قوم دی چې دروژن کړو ایتونه زما نسبت درو کړو ایتونه زما ته فقصص القصص بیان کړه حالات او واقعات امید دې دوی سوچو کې ناکاره دی مثال لا قوم هغه چې نسبت د درو کوي ایتونه زما دروژن کې ایتو زما او په ځانونو باندې ظلم کې من یاد الله چاته چې الله رب العالمین هدایت وکړي په هدایت شو چاله چې ګمراه کړه الله رب العالمین دا کسان هم خاسرون دي توانیان دي ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن او پیدا کړي یا تیار کړي موږ د جهنم د پاره ډیر د جناتو نه د انسانانو او بل ذکر راځي سورۃ زاریات کې وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون او دلته راځي ولقد زرعنا لجهنم ولته کې څه دي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون جواب دا دی چې لام برای عاقبت دی دیم غایه تشریعی داعش د انسان لیعبدون دی او غایه تکوینی ولقد زرعنا لجهنم ولقد زرعنا لجهنم لکه یو ملک دی یو سړی دی بانډه کې جماعت جوړ خلکو پکې د منځونو په ځای باندې سوري وتړل نو چې دی راشي ورته وایي چې ما جماعت دې لپاره جوړ کړی تاسو به سوري تړئ جماعت دې لپاره تاسو به کې پچه ورځوئ نو دې دا مطلب لهم قلوب لا يفقهون بها د لپاره زړونه لا يفقهون بها چې فقاهت نشته په هغې کې او د لپاره سترګې چې نشي لیدلی په هغې باندې حق نه ویني د دې لپاره غوږونه یې لا یسمعون بها چې نه اوري په هغې سره اولئک کله نام دا په شان د سورو دي بلم ازل بلکې د دې نه زیات ناکاره دي اولئک هم الغافلون دا نه خبره دي خاص الله پر نمونه دي ښایسته فدعو نو بلې الله رب العالمین په دغه نومونو سره وذروا الذین پرېږده هغه کسان یلحدون فی اسمائه چې کجروي کې غلطي کوي په نومونو د الله رب العالمین کې لات منات تسو اوازونو کې زردا چې بدله ورکړی شي ته ما کانو یعملون د عمل لري وممن خلقنا او دا چانه چې پیدا کړي ما امت یادونه بالحق چې ښې خلکو ته حق لار وبي یادلون په هغې من انصاف کوي هغه کسان چې روژن کې ایتونه زما
یعنی نسبت د درو آیاتونو زما ته اولې دعوې سره لګي درجه په درجه وګورم دوی لره د هغه طرفونه لا یعلمون چې دوی نه پوهېږي واملي لهم او مهلت به ورکوم دوی ته ان کیدي متین یقینا زما تدبیر چې دی دا مضبوط دی اولم یتفکروا استدراج استدراج والا سړی چې د خوف کمیږي او ناامیدي زیاتېږي مال ډیریږي او ناشکري پکې پیدا کیږي کرامت کې خوف زیاتېږي استدراج لکه منګک چې پنجره کې ورته کوپرا کېدی نو دې کوپرا ویني خپل اجل نه وي دومره حریص منډه کې کوپرا ته حمله کوي هغه ټپ د دې سره ونیسي نو کوپراګانو پسې په منډې نه وهه صحیح ده کوپراګانو پسې په منډې نه وهئ حقیقت پسې په منډې وهئ تکلیف دې یو ځای کې ولې نه خو چې ستا اصلي مقصود حاصلېږي نو هغې پسې ځه ناروغ وخت پسې مه ګرځه ناروغ وخت پسې نو نن سبا زموږ طالبان چې دي که نه هغه دې ناروغ وخت پسې ګرځي کوم ځای کې روټۍ ښه میلاوېږي سبق یې وکړي هلته کې او کرامت لکه طوطي دې پنجره کې بند کړی دی خو طوطي پنجره کې چې بند کړی د عذابولو دپاره نه منګک چې پنجره کې بند شي بیا پسې دا ښځې څپلۍ راواخلي او جاروګۍ پسې راواخلي او داسې ټکوي که نه د غني متقي او حافظ سره مینه کوي او د مالدار خو متکبر هغه سره خو مینه نه کوي والذین کسان چې دروژن کې آیاتونه زما درجه په درجه به بوزم دي هغه طرف ته چې لا یعلمون دوی نه پوهېږي واملي لهم او مهلت به ورکړم دوی ته یقینا تدبیر زما ډېر مضبوط دی ولم یتفکروا زجر دی سوچ نه کوي دوی نشته ملګري د رحمن من جنه پیریان نه دی مګر یېروونکی ښکاره دی اولم ینظروا ایسه نه ګوري دوی فی ملکوت السماوات و بادشاہی د اسمانونو ځمکه کې وما خلق الله چې پیدا کړي دی الله رب العالمین من شیء هر شی وانا عسى ان يكون قد اقترب اجلهم وانا عسى ان يكون قد اقترب اجلهم او چې نږدې به وي نیټه د مرګ د دی فبأي حديث بعد يؤمنون وبأي كتاب بعد كتاب الله يؤمنون وبأي حديث بس بكم خبري پس د کتاب د الله نه د ایمان راوړي او چاله چې ګمراه که الله رب العالمین هدایت کوونکی هغه دپاره او پرې د دوی لره فی طغیان په سرکشۍ د دې قیامه هم بیا اخله تپوس کې ستانه عن الساعه په باره د قیامت کې منې نه اعتراضونه کوي ایان مرساها کله به یې ښکاره کېدل له قیامت قل ورته علمها عند ربي یقینا د دې علم د رب زما سره دی لا یجلیها لوقتها الا هو نه ښکاره کوي هغې لره په وخت خپل کې مګر الله رب العالمین ثقلت فی السماوات والارض ډېره درنه خبره په اسمانونو ځمکه کې را به نه شو دې قیمت مګر ناڅاپه پخوا به چې د چا سا ونه وت نو اول به څادرې ختم
نو دا صادره به ونیسه داسې به راښکه لا یجلیها لوقتها الا هو که نه پېښور کې موږ زه تعلیم هم واقع ونیسم نواسې کوم یو سړی راغی ما ته وویل چې زموږ نیا دغه مري دی محمد صادره یې ختم کړه صادره یې ختم شي زه دویمه درېیمه درجه ما ته پخوا مولیانو کوم ما له صادره نه راځي ډېر تنګ یې زه به راشم او بیا د طالبانو به سره او د دې ځای نه دا نیسم 3 پېرې ځمکې له راچوم چې دې نه سبزي کوي دا څه بدبخته خلک دومره تاسو باندې ساړوبي ده دا به تاسو مرګ نه راځي نو چې کوم وخت کې د هغې نه وتا وخت اوس زما سره دا کرتب کوم دی چې نیټه یې مقرر یې زه بل ټایم باندې ساه وباسم نو دا خلکو ځان له د خوراک څښاک لپاره شی جوړ کړ اوس دا قیامت خبره ده که دا د مات خبره لا یجلیها لوقتها الا هو مولیانو صادره ختم دین کو نقصان ہوا ان تین سے پیر جاہل شاہ ظالم مولوی بھی دین سے اوس نه ګورئ دا قادریان مادریان دا د باطل پرستو سره ملګري خلک وده دوی ورکړې ما افسد الدین الا الملوک واحبار رسول ورهبان قل ورته انما علم یقینا علم د قیامت په نزد الله دی لیکن زیاد د خلکو لا یعلمون نه پوهېږي قل ورته لا املک لنفسي نفعا ولا ضرا نه یو مالکان موږ د خپل نفس لپاره د نفع رسولو نه ضرر دفع کول الا ماشاء الله مگر چې رضا شي د الله پاک الا ماشاء الله لیکن کیږي کار چې رضا شي د الله رب العالمین او که زه په علم غیب پوهېدی نو ما به ډېر جمع کړی من الخیر د خیر نه او نه به یې رسېدلی ما تکلیف نه یم زه مګر یېروونکی یم زیری ورکوونکی یم د هغه قوم دپاره یمنو چې ایمان راوړي والذي الله رب العالمین هغه ذات پیدا کړي تاسو له من نفس واحدة د یو نفس نه او ګرځولي مینه د دې نه زوجا جوړی د دې چې ارام ونیسي تاسو منځ د هغې باندې فلما تغشا حملت حملا خفیفا هر کله چې پټه کړي دا حمل لره حمل سپک باندې فمرت بي ځي راځي دا په هغې سره او بل ذکر راځي ومن آیاتی ان خلقکم من انفسکم ازواجا سورة شعراء کی براشی ومرت بی فلما اسخلت هر کله چې درنه شي دعو الله بلی الله رب العالمین لرا چې رب دې دوانو دې را کوم ته الله رب العالمین صالح اولاد نشو موږ د شکر گزارونه هر کله چې ورکم دې د صالح ګرځي یاد پر شرکا شریکان هغه شي کې چې ورکړی شي دوی ته برتر دی الله رب العالمین د هر څه نه چې دوی شریکوي ایو شریکونه څه شریکوي د الله سره ما هغه څوک چې پیدا کول نشي کولی یو شي او دوی په خپله پیدا کړی شوي دي او نه طاقت لري دپاره د نفع رسولو نه د خپل ځان دپاره امداد کولی شي وین تدعوهم که بلې دوی هدایت ته لا یتبعوکم تا پسې نه درځي برابره په دې باندې که بلې دوی لره یا د دې نه چپ پاتې کېږي یقینا هغه کسان تدعون من دون الله چې بلې سوا د الله رب العالمین نه عباد امثالکم بندګان دي ستاسو په شانې وبلې دوی لره نو قبول دي که ستاسو نه که تاسو رښتوني الهم ارجل یمشون بها مراد کفار وی کنه یا څشته دې په خپې چې تک کولی شي په هغې سره یا دې پر لاسونه چې نیول کولی شي په هغې سره یا دې لپاره سترګې دي چې لیدل کولی شي په هغې سره یا دې لپاره غوږونه چې اوري په هغې سره ورته وبلئ شرکا خپل
بے تدبیرو کے ما پارا بے چلو کے ہیلے جوڑ کے فلا تنظرون ما تمہارت مرا کوئے ان ولی اللہ الذی یقن ولی اللہ ولی دا خلق دے یقین اللہ ولی دے الذی ذات نزل کتاب چرا لے گلے کتاب اور دا اللہ رب العالمین يتولى الصالحين متولي دنيكانو تصرف في دنيكانو خلقه والذين أكسان تدعون شبري سوى الله رب العالمين طاقت نلري امداد تاسون اخبر زانون امداد كل شيء او كتب بلي هداية لا يسمعوا ناوري وتراهم وين بدي ينظرون إلى قولي بتاتهم لا يبصرون دي بنويني خذ العفو عادت کا عفو وامر بالمعروف او امر کو بتوحید اپنے کے سر وارز او مخوڑو جاہلان اب ورے سے بھی چمازان لزنگل کی خدای جو کڑا یو بوت میں جو کڑا دا عبادت میں یو زل چلان ما بوت میں گدڑ لباس پوچا تکڑا میتیازی زلان چلتا مور کا ختم مور کا کمر میں بات میں عرب یبول سالبان براسی لقد ضل من بالت علی سالب دا چا تخده کی دیشی جزان نا گدر نشی لرکول من گت سخده والیو چی دیگا تو تیبادت وإما ينزغنك من الشيطان كورستات للشيطان توسوسا پناہ وڑا پا اللہ رب العالمین سر یقین اللہ اوردن کے علم والدے دو کسانو جنگ کو نیو کنزل کول ابل ورته سنوي نبی علیہ السلام ورته قتل او خاندلی نبی چې هغه باندې تدیمن پوښي نبی علیہ السلام د کنزل چې خوشحالي غم شروع نبی علیہ السلام استاد طرف ملائکه جواب تو شروع شي وما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله یقین اللہ اوردن کے علم والد یقین آکسان چه متقین دی کل چورسی گورتا یو وسوسه شیطان نا تذکرو نو سوچ کی دوی فیضا مفسرون پدا وقت کی دی استرگی رناشی پوشی دوی و اخوانم اورون دی یمدوم راکا کی دوی لرا خدای دی شیطان رونا منگ چرتا جوڑ نکی یا خدای دی شیطان رونا چرتا صاحب اقتدار نکی او مولیانے نکی بے بدی سر مناظر سو في الغيب گمراهی ثم لا يقصرون بك بسكين كمينك ثم لا يقصرون بها لا يقصرون كمينك يا بسكين وإذا لم تأتهم آبيات أو كلت بيش نقل شيران شديدات قالوا دي لولا اجتبيتا ولد زان جوڑا نکڑا ولد زان جوڑ نکایت ولورتا انما اتبعوا يقين تابداركم دا عصش مدوائی کی در اب زمانہ یقینا در عقل خبری رب سنا ہدایت در رحمت دے قوم بار یؤمنون چی ایمان روڑی و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له سورت شروع بترغیب دے قرآن او ختم و اذا قرئ القرآن کلچے لستیش قرآن فاستمعوا له وقبر تکیدے ذکر من کان الامام فقرات الامام له قرآن او قرات عام دے خفیو کا جہری بعض مذاہب ہوئی چی جہری بھی چپی اکو خفیو نبی ہوا او غیر مقلدین الحدیث نا غیر مقلدین اغوی جنا من لم یقرأ الفاتحة الكتاب لا صلاة دا غموز نشتره منگو اعلان نفی دا جنس نرا نفی دا کمال ندیو جنا خبر واحد دے پدی سر فرضیت نا ثابتی کی وجوب ثابتی مطلق قرات سرا فرضیت ثابتی بیا ورته موږ جواب ورکو چې دلته کې وی دا خطبه بارکه ده دا غیر مقلدین وی دا آیت چې د خطبه انده خطبه نشته اذا قرئ القرآن اذا قرئ الخطبه نه ده نو سورۃ فاتحه ته یا قرآن و یا بنو
که قرآن ورته وایي نو امام وایي که نه ته چپ شه او که نه وایي بیا کافر کېږي. اذا قرئ القرآن کله چې لوستی شي قرآن او بیا خو هغه ام القرآن والقرآن العظیم دی نو فاستمعوا له غوږ ورته کېدی وانصتو او ډېر چپ سوچ پکې کوئ. او بل یو روایت کې دا هم راځي که نه دا حدیث د خطبې باره کې خو نه دی د دې د خطبې باره کې دی نو جمعه مدینه کې فرض ده او که مکه کې که مدینه کې شي نو د بیا د مکې معظمې سره تعلق لري. دویم حدیث مرفوع به وي صحیح به وي صریح به وي او دال به وي په وجود د قرأت خلف الامام باندې مطلقا. نو عباده ابن صامت رضی الله حدیث مجمل دی هغه حدیث سره مجمل او تفصیل ترمذی شریف کې دی او ترمذی شریف کې دی بالحمدلله و سورتين بالحمدلله و سورتين دوړه به فرض. ابو داود کې دا حدیث دی دا نقل کړی دی لا صلاة الا بالقرآن الا فاتحة الكتاب نه الا بالقرآن بیا پسې دی ولو بفاتحة الكتاب بیا پسې دی ولو بسورتين بیا ورسره دی فصاعدا مسلم شریف کې فصاعدا لفظ. نو دا مختصر جوابونه شو. ولا تكونن من الغافلين او مكي غافلاننا ان الذين يقنون كسان عند ربك فنزر ابصاري لا يستكبرون تكبرنا كان عبادتي عبادت الله نام ويسبحونه او تسبيح باني وله يسجدون دي الله پر سجده کی.